بسم الله الرحمن الرحیم. تختی نمبر 7. کڑا زبر کڑا زیر او الٹا پیش باره کې چې کوم دی دا تختی ده. کڑا زبر کڑا زیر الٹا پیش به څونه راښکلی کیږي؟ دا به د یو الف مقدار راښکلی کیږي او یو الف مقدار چې کوم دی موږ او تاسو زده کړی وو چې د لاس یوه ګوته بندول یا هغه کولا وهل، دې سره د یو الف هغه مقدار مونږ ته ښکاره کیږي او هغه چې کوم دی مونږ پیژنو په دغه طریقه. نو دا زبر دا زیر دا کړه زبر دا کړه زیر دا الټه پیش دا به د یو الف مقدار راکاږو په هر ټکي باندې. دلته کې دې قاعده کې صرف په یو حرف باندې یو زبر یا یو زیر چې کوم دی لیکلی شوی دی، خو مونږ چې وایو نو مونږ به زبر پې هم وایو، زیر به پې هم وایو او الټا پیش به پې هم وایو. نو دا شو با کړه زبر با، با کړه زیر بی. دلته شته نه، خو دلته چې مونږه زیر به ورسره خامخا لګو چې مونږ هغه وپېژنو. په بعضې قاعدو کې شته خو په دې کې نشته، نو مونږ به ورسره هغې په شانتې وایو. با الټا پیش بو. الټا پیش چې کوم دی هغه دا دی چې لکه په دې واو باندې چې دی دې ته الټا پیش وایي. کړه زیر په دې ها باندې چې دی دې ته وایي. با بی بو. یا کړه زبر یا، یا کړه زیر یی، یا الټا پیش یو، یا یو. را را څنګه چې مونږ دا مخکې ویلي دي هغه شانتې به وایو، لکه دا را دا شنه ده نو دا به په غټ اواز باندې وایو. را کړه را، را کړه زبر را، را کړه زیر ری، را الټا پیش رو، را ری رو. دې طریقه باندې به دا مونږ د اخري د دې زوا د پورې وایو. هر کس ځکه دا تختی اسانه ده، هر کس دا پریکټس په خپله چې کوم دی نو هغه به کوو. او را کړه زبر را، را کړه زیر ری. نو په ری کې به اواز نری ساتو، ځکه چې زیر دی او زیر والا چې کوم دی مونږ خبره کړې وه مخکې چې په را باندې کله زیر راشي نو هغه به په باریک اواز سره وایو. لکه رجالون رجالون، ربما ربما. نو په ربما یود الذین 14مې سپارې کې اولنی لفظ دی هغې کې چې کوم دی نو مونږ په دا ربما کې دا را په ډک اواز باندې وایو. دا خو یوه طریقه شوه، په یوه طریقه باندې مونږ دا تختی به د دې ځای نه راولو د اخري سر پورې به ووایو. او دویمه طریقه دا ده چې د ماشومانو ته او نوي کسانو ته په زبر او په کړه زبر کې فرق پکار دی، په زیر کې او په کړه زیر کې فرق پکار دی چې هغه وپېژني. په پیش کې او په کړه الټا پیش کې په دې کې چې کوم دی هغه فرق چې کوم دی هغه وپېژني. نو بیا به مونږه دویمه طریقه دا ده چې په دې با باندې به لاول عام زبر ووایو بیا به پې کړه زبر ووایو، لاول به عام زیر ووایو بیا به پې کړه زیر ووایو، لاول به عام پیش ووایو بیا به پې الټا پیش ووایو. داسې به په دې طریقه باندې آخري سره پورې دا تختی هغه شانتې هم ووایو چې مونږ ته زبر او کړه زبر دا دغه وشي دا فرق واضح شي. لکه با زبر با، با کړه زبر با، با زیر بی، با کړه زیر بی. با پیش بو، با الټا پیش بو. با بی بو. نه دا طریقه زمانه بله غلطه شوه. اوازونه به هم هغه شانتې کوو څنګه چې مونږ دا ویلي، لکه با زبر با، با کړه زبر با، با 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 با. نو با چې کم شو نو دا د عام پروت زبر آواز شو. با دا د کړه زبر شو. با زیر بی، با کړه زیر بی، بی بی. با پیش بو، با الټا پیش بو، بو بو.
یا زبر یا کڑا زبر یا یا زیر یا کڑا زیر یا پیش یو یا الٹا پیش یو دقه رنګې به را وایو، داسې میم وایو، آخري سر پورې به داسې په دې دا تختې په دې طریقه وایو. نو انشاءالله مونږ ته به سبق ډېر په ښه انداز کې یاد شي. زبر او کړه زبر فرق به راته واضح شي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.